بنګر صاحب جناوتونو کوچیسي کې واپس راغلی دی دا څه ته وایي خان خو چې کله راغلی دی هغه پارټي اتحاد نه دی کړی مزدور کسان پارټي هغه په عوامي نیشنل پارټۍ کې سره کړی و داسې ده بیا به دا چې کوم سړی د بنګر صاحب د وراثت دعوه کوي چې زه د بنګر صاحب پارټي چلوم د مزدور کسان دا به ثابتوي چې هغه واپس بنګر صاحب کله انضمام دی کړی بنګر صاحب که وفات شوی دی د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر او د صوبایي صدر په حیثیت باندې وفات شوی داسې ده ولي خان لا زه د دې ځای شمالي اشنغر زه دله ثبوتونه درکو زمونږ سره سلام کاکا د کسانو ښه وکړو مستر سلطان دی خدای وبخښي ښه ورکړو د جولاګانو کلي خانګل کاکا داسې ده ښه ورکړو دې ټول نور هم داسې ډېر د یارجان کلي بادر لالا چې نن سبا د چیل ویلج کونسل ناظم هم دی د مندړي نثار ناظم دا ټول د مزدور کسان ګړي خو د بنګر صاحب سره په انضمام کې عوامي نیشنل پارټۍ ته تللي او مکه په عوامي نیشنل پارټۍ کې پاتې اگر چې بیا بعضو لارې بدلې کړي دي خو د عوامي نیشنل پارټۍ په ډرامه چې تاسو د ویښان له خبرې واورېدې قبر مزار ایریا یو واده شوی وه او دا هغه ټیم نه چې کوم دی د خپل لیډر سره د ګډګډي نه راشي زیاتې نه بس دا اصل کې چې کله باچا خان بابا قول دی چې کله ذاتي لالچ ذاتي اسره پیدا شي قومي مفاد به شاته دا ټولې که شوي دي په ذاتي دغه کې بالکل شوي دي بیا څنګه چې د ولي خان ویلي د بنګر صاحب په مزار دغه باندې قبر باندې ښایسته مزار جوړول پکار ښایسته ایریا ورته پرېښودل پکار هغې سره ښه مزېدار ښایسته چمن او د هغه لایبرري پکار وه چې کم از کم دا کم کامرګان ځان ته مونږ وایو چې د دوی دپاره یو لایبرري ده دغلته یو مزېدار پروګرام دی دغه ځای کې د ناستې پاستې د غونډو ځای دی نو بیا نو کامل بنګر جرأت کولی شو چې د بنګر صاحب جسد خاکي وړی ځکه چې هغه بلیدی چې دلته عزت دی د بنګر صاحب د فکر د سوچ تسلسل به جاري دی هغې ته به نقصان نه نقصان نو ګانو کتونکو ته ډېر لوی انکشاف دی کوم چې په ډرامه نه کو د ویښان دا دغه دی واو د ټیک غلط دی مزدور کسان پارټي کې کومه ده سلام ملګرو مزدور کسان پارټي هغه کومې چې زموږ د مزدور کسان دا ټول دا بنګلوس کې کوم دا راولم دي خلک واجب دا ټول یو ولاول سلام دې دا ټول یو زما والد صاحب مونږ په 86 کې نشته ایسا جوړه شوې د بنګر صاحب په خولې باندې زما والد صاحب لینګولې دي دوی خپل جوړي په کسانه کې چې څومره نقصان زمنګ شوی دی دا د نشانه ده دا د نشانه زه چیل ما پرچیل باندې زمونږ اوس چې زه په شالم کې یو شهید کیوسې کوم دلته زه 85 کې راغلی هلته ما سره د موږ سره د تنګي د رحیم الله خان او ستوري خان د سکندر زیدي پلاو زمونږ د مشرانو سره د هغوی ځمکه اوسنه وه زمونږ هغه ځمکې کلي بې دخلي شوي دي کورونه هم وران شوي دي کډې هم را په سر شوي دي خو کیساني موږ نه صحیح د 65 نواله الله پاک یو مقدره که شمالي اشتغل خلکو یو مقدره کړم دی عوامي نیشنل پارټۍ تاسو کسانانو سره ډېره زیاته مرسته وکړه فرمانلي د سره وکړه ګل باچا د سره وکړه سټ یې د لږه کړه آیا تاسو د هغې هغه شان قدر وکړو موږ د فرمانلي چې کوم دی که نه دا زما د ګاونډ خلک دي او غلام احمد موږ ملګري وو د فرمان علي پلار او هغه داسې سړی و چې هغه د دوی وړو سره پکې ناسته او هر قسم خبره به یې ورسره حوصله او کوم یو کار به رالې نو هغې ته بیا بیا ملا تړله هغه ډېر سازګار سړی و فرمان علي زمونږ راپاسېدلي خپل ځانو زه په دې وجه دې نیشنل پارټۍ کې لاړم چې ګل باچا او فرمان علي دي یعنې نیشنل پارټي زما نه ده خوښه نیشنل پارټي د پارلمان د خبرې څه جواب ورکړي نیشنل پارټي تاسو له مشر ورونی نه ډېر سماجان کړی وکیلا زما پخوانی نیشنل د باچا خانقاه خوښه وه چې دا لاندې کومې اولي خانقاه مې خوښه وه دغه لاندې چې کوم دي لاندې کابینې چې کومې دي دا ټول داسې خبره
تاریخ پر راوړ تاریخ پر راوړ چې د لاندې کوم ته یادې کړه یو موخه ورته ملا شو یونیورسيټي راځي کالجونه راځي کمپلیکس راځي دلته کالجونه ترقی راځي روزګار راځي دلته کالجونه موږ کړی دلته هر شي نه کړی د پښتون خان او بیا مې راغله نو مې اشاره راکړه وکیله تنفا وکیله پښتونخوا NFC وارد وکیله خبر خپل اختیار بیا په دې مې خوښه وه او په دې ګل باچا سره ملګری شو وکیله چې بنګش ماته ویلو چې موږ د دې ملګري چې کومه خبره وکړه چې نېشنل عوامي پارټۍ کې ما پارټي زم کړه زه مړ کېږم